ومن يعمل او څوک چې وکړي مثقال ذره د یو ذرې په اندازه شرا بدی يره بدی به هغه وویني چې دا یو بدی انسان کړی وي په دنیا کې خو د دې بدی نه د توبه نه وباسه بغیر د توبې نه د دې دنیا نه لاړ نو د دې بدی سره بدل د په قیامت کې مخامخ کېدل دی باغ ویني الته خو کله بدی نه توبه وباسل بیا بدی نه د پات التائب من الذنب كما لا ذنب له چې ګناه نه توبه وباسل والا داسې چې د وړو ګناه کړی را چې توبه وباسله بیا د بدی نه ده هغه بیا بدی نه ده پات هغه بیا ختم شوی ده خو که یو انسان یو ګناه کړی ده دا غینه توبه نه ده وباسل او د لاړ قیامت ده نو د دې بدی انجام بده ته ملاوي دی باغی ته مخامخ کیږي هغه ته بدی ورزي د دې وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته او فرمایل چې دا روایت مفهوم دی چې داسې ګناهونه چې خلک هغه سپک غني د هغې نه خپل ځان هغه بچ ځکه چې د دې بم قیامت پر ورځ باندې مؤاخذه کی په دې باندې بم الله رب العزت قیامت پر ورځ بندګان نه تپوس نو دا یو وړې نه وړې ګناه نه خپل ځان بچ ساتل پکار دا نه دی ویل پکار چې دا خو وړه ګناه ده نو خیر دې دا خو مونږ کنه څه چلو شو نو د هرې ګناه نه خپل ځان بچ ساتل